پروسه کال ہوم سیکرټری راته ټلیفون وکړ وی چې یو دوه امریکایان دي تاسو سره ملاويږي نو زړه کې دغه باندې شوم چې امریکایانو ما سره څه کار ما سره څه کار ول پر رحمان بابا باندې ریسرچ کوي او امریکن انټيليجنس ډایریکټران دي ما راویلګه چې رحمان بابا نوم مې واورېدو بیا ما راویلګه خو ترجمان ور سره راولېګه د انګریزي نه پوهېږم نو ما ته وی چې پښتو ورزي خصفا پښتو وای ما البته راویلګه لس بجې د ورځې راولېګه دا زما عمر ګيري سپینه ټوپه په سر وي دا زما غوندې جامې اغوستې وي کېناست مالدا ولې تاسو امریکن یې ولاوږي مالدا ګيري دا ټوپه دا سپینه جامې د طالبانو غوندې ما ته وی چې دی رحمان بابا باندې ریسرچ د پاره مونږ 3 کال په کابل کې تیر کړی نو کابل کې بیګيري سړې پریدینا نو د یاریم دا ګیره الته پرېخه امریکایان ما سره شروع شو چې 3 کال مونږ په کابل کې تیر کړی دی او دا ګیریم ځکه پرېخه سری سرچ کوي ولدا ګورو چې دا سړې په دې دنیا کې دومره پاپولر ولې دی مونږ په امریکا کې اوریدلی وو چې دا بجلیګر مولانا چې دی دا پر رحمان بابا باندې ډېر لوی عبور لري نو د دې وجنا مونږ هم سیکټری پترو تا ترالو چې مونږ ته داغه حالات لکوای او تاسو ته وایم مال سب سم اوریدلی وای مونږ دا اوریدلی دي چې دلی نو دې تصدیق لراغلی نو ما ور سره په خندا کې وی چې کدا تصدیق مو شو چې مالی دلې ده نو بیا به مسلمانان شي کنه ول شکلم د مسلمان نه جوړ کړي مولانا سے وګوره ملکه کلمه مو ویل والله چې وی وای خو ته لګ مونږه پوي نو بیا مې ورته قصه وکړه چې د کابل بادشاہ ظاهر شاه دوا سټر علی ګلیو د سنگ مرمرو یو رحمان بابا د پاره او یو خوشحال خان خټک د پاره پر رحمان بابا چې په کوم ورځ فټ کولو نو زه دارالعلوم سرت کې مدرس وم یو لس بجې په سایکل زوم یو طالب سوار شو او رحمان بابا ته بتلو عادت اختر ورځ به مونږه رحمان بابا کې تیرول دې سره مې چې خبر وکړو ما ته وایي چې بیا څه چلو شو ما کنده کنشتي وا د رحمان بابا قبر سره هغه تور کانی فټ کولو د پاره نو ځا کنده ته کوشم او دا د لحد سایډ می په جبل والو چې اومه والو نو په دې مخ باندې دا قبر ورسورې چې ګورم وسدنه نه مړې پروت دی نو ما ته هغه مستری आवाज وکړي چې اوته هغه تباوی کې کیته پاسرا شدا سده وکړه ملتوبی تلیا تمرا کوشا چې هغه مرا ټوپ کو سورې هم دمر کولاو ا طالب ما سره تله سید نامه وخت دی وبخي هغه مرا ټوپ سورې هم چې کولاو کو د وختو یو ګوچې په دې ځای پرتا دا یو په دې ځای پرتا په دې چهره بهترین مسکراهټ دی ما دې مستری ته وی چې په انکو کې مې ورته ویلې چې تم میرے ہاتھ پیر نو پکڑ تے میں اندر ہاتھ کرنا اگر منو پکڑے تو تم منو چھکلے میں زلاس ور نباسما کده دې مړی ونی ومن رامه کاګه یاره دمو داغه دما د الله صحبونی و مالا سورنه نه اسو په خدای باور وکي پینځه واړه وخت یو ځکیږي دا شوند غاخونه پوزا سترګه مې ورته داسې کولاو په دې سینا د خوشوي کړي خامتا کفانه دي دا چې پروت ته لکه اوسدي نو عزیزانو اخر کې درته وایم چې هغه امریکایانو بیا ماته وي چې مونږ یو ټیپ راوړې دي یو دوه قصیدې مونږ ته ټیپ کا په خوشاوازه کې مونږ دا اورېدلې دي چې په سپیچ کې
ستا आवाज ډېر ښایسته دی، نو ته یو څو قصیدې مونږ ته ووایه. ما ونیسه چې لاړ 2.5 غنټې ناست میاشت پسې د امریکې نه بیا هم سیکرټري ته ټلیفون وایي چې د ده هغه کیسټ مونږه صدر کلکټن ته م واورولو او هغه ویلي چې که دی امریکې ته راځي چې مونږ ورته جاز ارینج کړو، جاز ورولېږو. ما هم سیکرټري ته ویلي چې زما بل څوک امریکې ته لاړ شم د خنزیر نه را باندې بد لګي، ته اوس چې دی ما امریکې ته لېږي ورته چې هغه ناجوړه دی، طبیعت یې ټیک نه دی، خدای ته وګوره چې ته خلاص مې ویل بیا به ټلیفون کوي ما خلاص مې کتې زه نه ځم امریکو ته. زما عزیزانو رحمان بابا هغه سړی دی چې امریکې په 12 کاله ریسرچ کړی دی. نن تاسو اشنغریان وایي مینګه پښتانه مینګه پښتانه، دا مینګه پښتنو چې دی رحمان بابا ډمانو له په میراث کې ورکړی. بیا به درد داسې پیدا کېږي چې که زما مینه پتا دا خطا نه ده، بېلتا که په بل چا ده روان ده، بېلتا چې څوک د بل چا مخ ته ګوري، بېلتا چې څوک د بل چا مخ ته ګوري، آینه ناصفا ده صفا نه ده. که تسلزل زمان سارا جفا کړي، که تسلزل زمان سارا جفا کړي، ستا جفا واړه وفا د جفا نه ده. هغه تیر شو چې مې مینا پغلا غلا کړه، هغه تیر شو چې مې مینا پغلا غلا کړه، اوس پدرس جهان رسوا د پغلا نه ده. معشوقه که په بهاد سر مونده شي، معشوقه که په بهاد سر مونده شي، ما رحمان وته ویړیا د بهان ده. که زما مینه پتا دا خطا نه ده، بېلتا که په بل چا ده روان